حدیث مبارک کې راغلی دی کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها. د هر انسان نیک عمل الله رب العزت ته لس چند باندې قبلولی شي. دا عام قانون دی چې یو نیکی وکړي د بنده په عمل نامه کې لس چند د زیات اجر لیکل کیږي. د الله د رحم اندازه اوس ولګوه الى 700 ضعف. بیا د اخلاص خپل مراتب دي چې څومره اخلاص په نیکۍ کې زیات وي هغومره زیات اجر لیکل کیږي او انتهای څه د پاسه 900 ده. نو بعض خلک داسې وي چې انتهایی مخلصین وي نو چې هغوی یو پیرم وي سبحان الله نو په عمل نامه کې څه د پاسه 900 نیکیانې ولیکل شي. نو چې څومره اعمال په اخلاص باندې کېږي هغومره اجر زیات دی. د قیامت په ورځ باندې به چې کم تلې د میزان لګي نو په هغې کې چې به کم اعمال تللی کېږي نو په هغې کې به وزن د اخلاص په بنیاد کتلی کېږي چې کم عمل کې ډېر اخلاص دی نو هغه به وزني وي. اهم چیز د اخلاص. که موږ ډېر اعمال کوو او د الله رضا پکې نه اخلاص پکې نه نو ګورې هغه عبث دی ښه الټه په انسان باندې وبال جوړېږي. که زه ذکر اذکار کوم دې دپاره چې فلاني ووایي چې دا ډېر لوی ذاکر دی نو دا ذکر وبال دی بیا. او کو نیت دی چې الله راضي شي نو ډېر لوی خیر دی. نو په دې وخت کې چې کله نبی علیہ السلام دا کلمات او فرمایل حضرت جبریل علیہ السلام به طور وحی رالو نو وی فرمایل قال الله تعالی الا الصوم چې الله رب العزت فرمایل چې د روزې نه علاوه تاسو خدا ویل چې د هر عمل باندې لس چند اجر دی یا څه د پاسه 900 چند اجر دی. نو الله رب العزت فرمایي چې دا مسله په رمضان کې یعنی په روزه کې نه ده فانه لی وانا اجزی به. ځکه روزه خو ما د پاره بند نیسي د دې اجر به زه پخپله خپل شایه نشان ورکوم. دې کې د 900 سره پاسه 900 خبرې نشته. د هر عمل اجر به الله رب العزت د فرشتو په لاس سره ورکوي بنده ته. خو چې کله د روزې باری راشي نو رب ذوالجلال به د دې دپاره پخپله د خپل شان مطابق بنده له اجر ورکوي. ځکه په نورو عبادتونو کې ریاکاري راتلی شي چې مونځ کوم ما خلک ویني د خلکو په وجه زه ډېره عاجزي کوم. کو زکات ورکوم ریاکاري راتلی شي کم از کم هغه بنده ته چې چاله ورکوي. چې حج کې ریاکاري راځي جهاد کې ریاکاري راځي هر عمل. خو روزه داسې څیز دی چې دا پټ دی چې څو پورې تا په خپله وضاحت نی کړې بل چاته اندازه نه کېږي. نو دې کې اخلاص ډېر زیات وي. نو د اخلاص د کثرت په بنیاد الله رب العزت فرمایي زه به پخپله خپل شایه نشان دله اجر ورکوم. بیا نبی علیہ السلام او فرمایل یدع شهوته وطعامه من اجلی. یو وجه بیان که چې الله رب العزت او فرمایل اجر به زه ځکه د خپل شایه نشان ورکوم چې د بنده زما د رضا په خاطر خوراک سکاک او د شهوت او د خوند مزي سيزونه ټول پرېغوستي وو دې دپاره چې الله راضي شي. نو نن ته زه راضي یم نو زه به خپل شایه نشان اجر